السلام علیکم د ډیلی سواد ټي وي خوږو کتونکو نن در سره په یو نوې ویډیو کې د یو نوې اپډیټ سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د پاکستان د ټولو نه کنجوس زمیندار چې د کروڑو روپو ځمکې دي او ډېر شي روپۍ په کور کې ساتي، خو د کور حالات بالکل خراب دی. په کور باندې مین دروازه نشته او کور یې فرش نه دی او د دومره پیسو سره هغه په یو کچا کور کې اوسیږي چې نوم یې دی نذیر ارای او اوسیدونکی دی د راجنپور. په راجنپور کې دا زمیندار چې خپلې 21 لک روپۍ په کچا کور کې د ځمکې د لاندې یخودې وې او له پاسه یې پې چټایي خوره کړې وه او د هغې له پاسه به دی وده کېدو او بچوله به یې پیسې نه ورکولې او په عمر کې تقریبا د 15 کالو دی. نو د دغې وجې نه د دوی بچي او ښځه یې تنګه راغلې وه د ده د دې کنجوستوب د وجې نه. نو چې دی کله په کور کې نه و نو هغوی هغه روپۍ راغستې دي او پولیسو ته یې وړي دي او راپورټ یې پرې کړی دی چې د ده سره دومره زیاتې روپۍ دي خو موږ لا د خرچې دپاره نه راکوي او په دغې طریقه باندې پولیسو ګرفتار کړی دی. نو کتونکو داسې انسان به لا تر اوسه پورې تاسو نه وي لیدلی چې دومره کنجوسي کوي، دومره وږیتوب کوي، د دومره مال سره سره په خپلو بچو باندې ظلم کوي، هغوی لا د کور د خرچې د چلولو دپاره پیسې نه ورکوي او خو د غټو غټو ځمکو مالک دی او 21 لک روپۍ ورسره په کور کې نغدې پرتې وي. دا یو بالکل ریل او صحیح اپډیټ دی دا ما ستاسو سره شیر کولو. که تاسو د نذیر ارای په باره کې څه ویل غواړئ نو په کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ. ماله اجازت راکئ. د لوی الله په امان.